الله صلی الله علیه وسلم صفات ګرد مخیو رنگ دې ګلابي غوندیو سوار په لو میلانو تا به دا ګمان کو لکه سپوږمۍ او صحابي فرمایي و ما پنځم سپوږمۍ لم کاته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخلم کاته و قسم په الله چې د مخ په ډېر ډولې په نسبت سره غیله مزیدار خپل په کوم لار بچتو خلکو له معلومات کیدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لار باندې لاړ دي کله به باسي بیانو هغه خپل دې ټوله کړه په یو بوتل کې به کو خدا د خوشبوئی په نیت باندې به استعمال ولا کړه ګیره غړوا د سپینو تور سپینه په ورځ کې څلور خبرې وي وګدی وي ډاکې وي نری وي انختی نه وي وخت تقریبا د سر او د ګيري پاغه کې 19 وخت سپین و امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې کله به تیلو نکري زور کړه هغه به کې نه معلومه ده خفګان په زر معلومه ده خوشحالي په زر معلومه ده چې کله به غوسه شته به دې ګمان کو لکه دې پاننګ باندې ستر انار چا وراړولې او چې کله به خوشاله شو پړقابه کوله وخت به درې قسمري وفرول موج ما بعض دې شي وختري هغه د غوږ د نرمۍ پوري بعض دې شي وختري د چټ پوري بعض دې شي وختري د اوګو پوري په دې منځ کې لار ور کړی و او لا قطته ولا شته نه ګورګوت و لکه څنګه چې د سودان د خلکو غوندې دي نه وګدو لکه زړه زنانو غوندې وخته و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اثر کله د شي او غوځو هر طرف جدا جدا لاړو دا کوم ځکه چې وخته جدا شوی په دې کتاب دا ګمان کو د سرو زرو ډکرې خو دلې شوی دا نرم لاسونه و لاس به ان شاء الله په لاس کې ورکی یې خلاص به و کله د صحابه او اخوال په ځړ کې محسوس و تا به دا ګمان کو چې ورخم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ماشوم سره لاس ملاو کې یا به د قشان خپل کې ډیر وخت پورې به د هغه ماشوم به د قشان د خوشبو بوتلو پوجا اوچته وا تا به دا ګمان کوله کې ورات چې په لګیدلې غاخونه کې درې صفاتونه واړو کلاو او برابر و خبرې به چې کولې تا دا ګمان کو چې ملغلړې تیر روانې دي بدن باندې اضافه وختنه و سد دې مرینه نیولې تر ملاد دې نامو پوری یو نری غوندې لیکل کې هلال انس ابن مالک فرمایي وکله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کمیس خلاص کړو هغه داغ به مال معلوم چې کوم هغه پریشن ورته کړو مضبوط بدن والا انت جوړونو والا کلک په نډیر انتهایی جګ انسانو نډیر انتهایی ټټ انسانو چې د ملګرو په دې مابین کې برابر دي سپک په اندازه باندې معجزن دا بوچتو عبد الله ابن عمر ته فرمایي چې کله به وسړی نه چاپی په مجلس باندې را داخل شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل درنو روپ ور باندې راغی پاسړي خو شکل به ولیدلو به تزلن کې د چدر سم جدا شي انس بن مالک فرمایي عجیب اخلاق لس کال اسلامات تر کړي دي په دې لس کالو کې د خبره مال نه دا کړي دا چې دا کار دی ولې کړي دي او دا دی ولې نه کړي ودا خدا کار دی ولې کړي او دا کار دی ولې کړي دا مثلا نه قدم به شکل خستو مضبوط قدم به خستو توجه د سیمنو چې کبیر اخلي او چې کله به مسل کو نډيري انتهایی ورو نډيري انتهایی تیز ابو هريره سے فرمایي رضی الله تعالی عنہ و موږ بچو سره مزل کو د موږ بمنډه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعدي مزل کو چې استلی نو با چې روان بو ته دا ګمان کو لکه غر چې هم سره راکته کیږي غاړه ډیر عجیب وتا دا ګمان کو د سرو زرو دا او چې تا غاړه خپل مزیدار د سرو زرو او د قشان دا د وګړو اندازا دا نرمي اندازا او دا هغه د وګو اندازا دا ټول ذکر شوی دي اندامونه قد قامتي خوشبوئی داغه د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا مسیدار مثلا کې په هغه کیفیت خبري کله به چې خبري کوله تاسو دا ګمان کوله کمل غلري د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارک راځي هغه چې کله خبره شروع کوله جانب مقابل به شي ګمان کوله کې درې به سین چر روانو خلاصار به کو الله عز وجل واجب شباب انسان نور کړي وا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خبري کوله د ملغلوري پیرلو یو پس بل پس سره روان د فصاحت او بلاغت تاړه او ډیر کسه اخلاق والو الله عز وجل ورته فرمایي چې انك لعلى خلق تاخذ وجت اخلاق علي عائشه رضی الله عنها خلق رااله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق وسري وی قران د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اخلاق بد زبانه سره نو سخت زړه سره نو بازار کې چغې نه والی همیشه تبسم مزاح تقریبا په ټول عمر کې یو دوه مزاح کړی دي عائشه به فرمایي چې والله قسم په الله مار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله څه بلی درې نه او انتقام خپل ځان د پر خلکو شخصي نه خو صحافه به کوله اما رب العالمین د دین په خاطر باندې به چکله د چا سره دښمنی و به ورته د انچ په اندازه باندې تیریدونه انتقام به دغه خوستو صحابه کې ډېر انتهایی زیاته د عزت نډک سړیو انتهایی اوچت ډک بهادر سړی یو ورځ په مدینه منوره کې څه مسله شوې د چې بلا راغله بل راغله بل شور شغب پر ملګرو باندې شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خون روان دی ورته مې ریګه هیڅ خبره نشته مې ریګه هیڅ خبره نشته او په میدان د جنگ کې ډېر انتهایی صابر او دغه شان ډېر حیاناک سړی چې کله به د ملګرو مخې ته تیریدو تا به دا ګمان کول کې پیغله زنانه چې روانې دومره د حیا نه ډک انسان یو شی به چې کله بد وګڼو در په دې مخ مبارک کې به دا معلومېدو
او نظر به چې چاله کوونه یو دم به نظر خبره به چې چا سره کوله د سترګې برګولې چاله نه عادل انسانو پاک انسانو امانتدار انسانو تواضع پکې وه د کبر نه لرې انسانو صله رحمي پالونکی انسانو شفقت کوونکی انسانو د ادب نه ډک سړی و په کور کې ښکلی ژوند و فحش وغیره دا شیونه د هغه نه صادر شوي نه دي لعنت به په چا باندې نه ویلي حقیقت کې راځي بیا څه خلکو له وایي ورته وایي وی یا الله چې چاله مې سخته خبره کړې هغه ته ورته په رحمت بدله کړه جنازو له به حاضرېدو د شیخنا و امامنا احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن محمد ابن خزر ابن محمد ابن خسر ابن علي ابن عبد الله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هغه په منقبت کې دا راځي دا ارچا جنازې له مطلب دا خو د قیامت علامه السلام الخاصه چې خاص خلکو جنازو له او خاص خلکو باندې سلامونه چو او بس څه کړی دی مونږ په کیفیت باندې کړي په پړسېدلې دي مکیله په کیفیت داخلي کې چې د خپل سر کته کوي تر دې پورې پالا باندې لګي کې حیا منه د الله عز وجل حیا ورسي